دا شکل او شو دی خپل روډینا بان کړل کاورینګ یو کو تو سره په ایک سیټ شه د میشه مارکیټ ته چې په اشه خلک تجربه دي کاروبار کوي هغه خپل دي کنه تر غولې دي په ایګه دي کنه باندې نه دي اس سیل د پرته شای لګولې دي نه اس سکیورټي په دارا ولې دو دي د اس اس خپل چې ټیم کمانډوز دي ار غوښتي دي کینټ نکړي چې میش نه کینټ کلیرنس کوي دا مارکیټ ته کینټ نه بار ده په منشه بیا تجارتي مراکز دي روډ د یو طرف ته کینټ ته په روډ د بیا د تجارت یې دي په هغه شه د میش د ټیم تجربه دي د خپل کاروبار د پرته دي خپل دي کنينه خپل سکړي دي په دغه دوران شه دي په سنایپر باندې وشتي دي په سنایپر باندې پس سنایپر باندې وشتي د خپل دي کنه مخه ته پروت دي د هغه باوجود چې کله دی ولګیدل د هغه سره بچیون وي د هغه سره فیملیز نه راغوي ا دې تړپ کې لګیا دي خو دې د شګول د پرشا د طرف نه اجازه نو په هر حال بیا بارو درېدل په دشه دا ډومبه واقع سره ټیک مونږ ته تاسو یا په دې تاسو ته په وخت شو نه کنه ولا په دغه وته اوس په دې دوران کې سرجی بیا دغه د پر 112 ولا رغلی دي ځکه چې هغه فوري تور باندې ځانونه رسولي دي هغه چې څنګه لښونه رچې ګور کنه دې بیا فایر پکړې د 112 ولا رقم الله شنو مو چاته وای لښونه مو چاته وای هغه مطلب خپل ګاډي پرې کې دي تلې دي بیا د خپل څه طریقه باندې خپل ګاډي مر راستلې دي بیا سرجی پولیس ورغلي دي په اي پی سي کې ځکه چې الته لښونه پرته دي دلته بهر یو په انتظامی او حالت پولیس ته ګرانونه تلاسونه شي هغه سرجی د دې په وجود کوم چې کله د اي پی سي ورسته د اي پی سي باندې هم دغه شوې دي په دې کې تقریبا مستان شو لښونه پرته دي ځای په ځای په هر حال چې کوم دي د هغه ورسا هغه څنګه بیرونه کوي په دا ورس کې چې موږ ته لښونه فراکي خو د دې د لښونو د ورکول اجازه نو په دې ټیم کې ډي پی او مرغای د دې سره رابطه وکړه هغه ته ول چې کتم ورغله د تم موږ زموږ ورنه یو کته ورغله او ته په کې ولګې د تم نه عزت تقریبا مازدیګر ټیم کې دا وکیا کړی دا او په یو بجا باندې لښونه ورکړل هغه په سوال زری په میناتونو رډونو احتجاجونه وشول خلک نه نرینا زنینا رډونو ته روډو ته وروتل روډونه بند کړل خو بیا مطلب لکه د لښونه په یو بجا د شپې ورسته ملو شوې دي خو هغه کچرته ډومبه واقع ختم شو کچرته سرجی مونږ ته دغه لښونه په هغه ټیم ملو کې د چې د دې ژوندۍ بچ شوې و دا په هغه بیا دوی مراله تاسو مطلب چې پوره باندې احتجاج کوو تاجرانو برادرای بیا دینه پس دا ریزلټس دا شی څنګه ورانه د پرون وکیم چې سرجی کوم وکنه مونږ په دې ځای کې د شوک چې کوم د کنه په دې ځای کې خوراش ډیر زیاتو دراش ډیر زیاتو د دې کوم روډ دی دا روډ دی بند کړو حالانکه مونږ چې د سره خبره کوله کنه د مونږ ته په دغه پرونه راغلي خبره مونږ د دې روډ تکړه و چې د روډ کولاو کې خو د مونږ ته دا ایکسکیوز کړو چې مونږ د دې روډ کولاو کوله په فیور کني تاسو به هم داسې نو چې د روډ کولاو کې چې مونږ ته تفشیش ته پر نور یې غیر روان دي هغه مونږ د دې سره تسلیم کو چې بالکل مونږ ته باندې پریشر نشته ته به د روډ نو کولاو کوي په دې دوران کې سرجی مونږ کسان په کمپلیکس کې او د دې ځای نه کسان بیا کمپلیکس ته مارچ مې کړی دی خو هغه مې هم داسې کړی دی چې سرجی دلته الله چوک ورته وایي الله چوک صدر تاڼه په هغې باندې کمپلیکس ته تللی د دې سایډ ټچینګ نه دی کړی په دې دوران کې پولیګو کې کسان راوتی دي چې دا اکثر کسانو لیدلی دي ویګو کې کسان راوتی دي هغه پیلا چوټنه هغه فایرینګ کړی دی ویګو والا او ساده کپڑو کې په ګاډي کې وسرجی نه ګاډي کې ساده کپڑو او ساده کپڑو کې بالکل هغه فایر کړی دی هغه نه پس نه داسې کسان چې د څومره کسان په د سوشل میډیا باندې سرجی شي هغه نه بالغي وړي کې مشومان دي چې هغه د دې سایت ته ورغلي دي داسې کسان سرجی نه دي چې مطلب اته مونږ ته طرف نه دي یو منټ لکه تاسو سو دا خلک پیژنې کنه بس ساده کپڑو کې نه معلوم دي دا نامعلوم دي دا ځین واقع کې بالکل او په دغه سرجی ته د سره چې د کوم دهشتګردي شو کړی دي کنه په دغه د مونږ یو سیرونه کاسته 18 مهینه پهلا د دې هر څه ویډیو اف آی آر هر څه موجود دي چې دیو چت کړی دی جماعت نه جی زه لګزان پوهیم بالکل سر زما مطلب تاسو خبره دا ده چې د لومبه واقع زیاتې شوې دي نو دا د هغې ریاکشن او د دویمه کې چې شوې ده د دې پته لګي نه داسې ده که مطلب زه غلط نه یم ویا 18 مهینه سرجی د هغې کېږي 18 مهینه چې د هغې کوم یغه دي کنه فیملیز هغه سره تمام تر ثبوت پراته دي د اسلام آباد پورې میسنګ پرسن کې د دې کیس لګیاو ډي پی او صاحب د دې خپل داو ته تسلیم کړی دي چې تاسو کاست موږ سره دی تاسو کاسو کلیر دی او تاسو کاست موږ سره کلیر دی اوس چې کله سرجی د لښونه میډیا ته وکړل تصویرونه جاری کړل هغه کې د سیلونی ولا کس کوم
دی چې د دې اوچت کړی دی اچھا وایي کلیئر دی هغه کس د شو کو چې دا مونږ سره دا مطلب اټی کې کړی دی د دهشتګرد ځکه داسې خبره کې غلط شم خیر تاسو مالا خبره داسې خبره نه ویړ کې زه اردو کې خبرې کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جرگے کے معززین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم جرگے کے دوران ہی یہاں پہ آئے ہیں، ورنہ ہمارے روایات کے مطابق جرگے کے اندر بن بلائے کوئی نہیں جاتا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں اجازت دی، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آئے ہیں، وہ باہر ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ اوپر آ جائیں گے تو مشترکہ بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہاں پہ موقع دیا۔ باقی تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ صورتحال آپ کو معلوم ہے، حالات آپ کو معلوم ہے، اور جو بھی آپ کہیں گے چونکہ آپ تمام مشران ہیں، معززین ہیں، اور یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو ایک مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ جس طریقے سے بھی مناسب سمجھیں، عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، جو میڈیا میں آیا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے، جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں بیچ میں ایک گاڑی آئی اور اس میں سے لوگوں نے فائرنگ کی، نہ آپ لوگوں نے پتھراؤ کیا، نہ آپ پہ ڈائریکٹ کسی نے یعنی گولی چلائی، نامعلوم لوگوں نے آپ پہ گولیاں چلائی۔ یہ بقول آپ کے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جو اصل مسئلہ تھا وہ پہلے دھماکے کا تھا، یعنی جو کینٹ کے دیوار کے حوالے سے دھماکہ ہوا تو اس میں جو عوام دکاندار پھنس چکے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا۔ جو دکھ تھا، درد تھا، وہ یہاں کے بنو کے باسیوں کے لیے اور تاجروں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہ لاش دے رہے تھے، جو لوگ لاش اٹھا رہے تھے ان پہ گولی چلائی جا رہی تھی، اور ہم ایسا سمجھے کہ یہ کربلا ثانی تھا، کہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ لوگوں کے سینے کو گولی سے چلنی کیا گیا۔ تو آپ کا دکھ، درد اور تکلیف یہ بجا ہے، اور اگر تم وہاں سے آغاز نہیں کرتے تو یہ بات نہیں چلے گی۔